ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وتوابعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله درود شریف ہوا ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له جناب صدر مجلس عزتمند و مشرانو و زمارونو نندلتا کے حاجی آباد کے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پگوان کے اذا کم مبارک مجلس جوڑ شوی دے زمانہ مخ کے تاسو تا بار بار ویلی شو چی دا ربیع الاول دا میاشت پا سلسلہ کے دا آقای نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیات کے اور ورسرا دا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پیات کے بلکہ زخوے ما کہ دا دوارا خبر تقریباً یو بل سر تڑلی دی ذکر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ نم خور دے او کدا اغی متعلق سلسلے دا میلادونو او دا اجتماعاتو کیگی کدا اغی نم خور دے او مریدان جوڑ دی او دا خلق ورسرا قیدت تے نو دا پس دے دا خالص مخلص پدے دے کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا حضور پاک دا سیرت عاشقو نو دا حضور پاک دا سیرت بیان ورسرا دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد دا دوارا تقریباً گنڈلی سیزون دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدے پاک دنیا تا زبا دا سیرت پاک متعلق تاسو تا
د نبی علیہ السلام د دنیا د راتلو متعلق او د حضور پاک د لوی شان متعلق یو څو خبرې کوم او ورسره بداجی صاحب رحمت الله علیه چې کم نسبت ته د هغې متعلق یو څو خبرې بکوم زیات وخت به انشاءالله نالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میاش کے د ربیع الاول دی دنیا تا تشریف راوړو. اختلاف پکشته دی، څوک دریم تاریخ یادی، څوک 12 تاریخ یادی، څوک 9 تاریخ یادی. خیر ہر تاریخ یا دریم یا 9 یا 12 خو پروس کے اختلاف نشته د گل روز وا، پمیاش کے اختلاف نشته د ربیع الاول میاش وا، پکال کے اختلاف نشته د نوشیروان د تخت نشینه سلوختم کالو او د ابرهه د فوج د هلاکت لومبه کالو او عیسائی تاریخ کم چې زمونږ د جنوری او فروری تاریخونه دي د دې 1501 یا کال تیر شوی او د انګریزی میاشت د اپریل 22 تاریخو او په وخت کې اختلاف نشتا. وخت د سنتونه لږ غوندې مخکې چې کم د هیئت او د ریاضیدانانو د هغې حساب کتاب لګولی دی نو تقریبا 20 منټه د پاسه 4 بجې زمونږ د ټیم مطابق آقای نامدار خدای پاک دی دنیا ته په یو منصب راولېږه. نبی علیہ السلام مثال داسیو آفتاب نبوت ورته وای، د پیغمبر انور او د انور رڼا ال سړی لخوان ورکي چې سړی مخ کې تیارو ویني، چې تیارني د انور د رڼا قدر چا سره ني. کوم زینو کې چې همیشه ورځ ده داسې زین همشته په دنیا کې، شپږ میاشتې پکې ورځ ده او شپږ میاشتې شپه، داسې زین همشته چې هغې کې اړو شپه شته دی نه. نو هلته کې چا سره د انور د رڼا قدر نشته. د دې بجلی د رڼا قدر به تاله اله درشي چې در باندې لوډ شیډینګ راشي. ته ناست خپل کتاب ګورې یا د دنیا بل کار کې او بجلی لاړه شي نو ستا به د بجلی هغه قدر او د بجلی سره هغه چې ستا کم په زړه کې قدر دی ابد تاله یاد شي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا 1501 کاله 1501 کاله خدای پاک پیغمبر نه را لېږه. دا دنیا بالکل له کفر د تیارو ډکه شوه او دې دپاره دی کې د الله حکمت ده چې زه د مخلوق ته د پیغمبر علیه السلام د راتلو او د هغه د هغه طاقت او د هغه د هغه نبوت او د هغه د هغه رڼا اثر ښیم چې داسې پیغمبر چې 1501 کاله د عیسی علیه السلام نه پس وروسته بل پیغمبر نه دی راغلی او دا دنیا داسې د کفر تیارو کې غیبه وه چې بت پرستی عامه و خلکو به د بوتانو عبادت کو. کور کې دننه خلکو ځان له یو بوت یو خدای ساتلی، لونه به یې جمدی خښولې، حتی که چې خپلو حقیقي خویندو سره سکه خویندو سره خلکو نکاحګانې کړې وې. دومره خلک په تیاره کې پروتو. دغه دور کې الله ذوالجلال آقای نامدار دنیا ته راولېږه او ما وی مثال د انور دی. نو چې د انور راښکاره کېږي نو که ستاسو خیالي نور ناوخته راخېږي او د سبا سره د انور د شغلې او د انور د شعاګانې په دې دنیا راخوري شي، د انور نه 2 ګنټې 3 ګنټې مخکې دا شغلې په دې فضا او په دې اطرافو کې ښکاره شي. خلک وایي سبا راوخته. دا سبا څه شی دی؟ دا د انور هغه رڼا ده چې له انور راختلې نه دی او د انور نه مخکې په دې اسمان باندې او په دې ځمکه یو رڼا راخوره شي. دارنګې د حضور پاک د دنیا د راتلو نه مخکې په دې دنیا کې داسې نشانې څرګندې شوې، داسې رڼاګانې څرګندې شوې، داسې شغلې څرګندې شوې چې کوم د هغې زمانې د اهل کتاب و عالمانو هغې پوه شو چې یاره معلومیږي ده چې آخري پیغمبر آقای نامدار دنیا ته راتلو والا دی.
بعضی چیزونه خو یې داسې ښکاره څرګند شو، لکه عربو کې دا شر او فساد، ډاکې، غلاګانې، جوارۍ ډېرې زیاتې وې چې کله د حضور پاک د راتلو اندازه ښکاره شوه او زمانه نږدې شوه، نو په خپله په عربو کې بعضې خلک روچت شو، وی یاره داسې کار کوو چې دا بدامني او فساد زیات شوی دی، راځئ چې خپل منځ کې د دې فیصله وکړو دا ختم شي. نو د هغې متعلق هغې یو میټینګ وکړو، یو اجلاس یې وکړو، او لکه زمونږ وطن کې چې دا خلک کم اصلاحي تنظیمونه جوړوي، داسې یو تنظیم هغې جوړ کړو چې یاره یو تنظیم جوړو او هغه به دا کار کوي چې څوک غلا کوي، ډاکه کوي، بدامني کوي، هغې له به سزا ورکوو. دا د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې خدای پاک دی دنیا کې بعضې رڼاګانې څرګندوي. هر پیغمبر چې خدای پیدا کړی دی د هغه نه مخکې به په دې اسمان کې دا ستوري چودل، د دې ستورو نه او د دې سپومۍ نه به داسې برېښناګانې او رڼاګانې تلې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش چې کله اندازه څرګنده شوه، نو د ستورو دا چودل، د ستورو نه شغلې ختل او د سپومۍ نه رڼاګانې تلل، دا بلکل داسې منډې به یې والې او د شپې به دا پړق پړوق شروع و چې د هغه زمانې کوم اهل کتاب عالمانو هغې پیشنګویۍ ورکړې، ویره عن قریب دې میاشت نیمه کې هغه اخري پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک نږدې ملګری دی او لومبی خلیفه دی او لومبی اسلام چې په نبی علیہ السلام راوړی دی په ځوانانو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ دی. دی فرمای وی زه چې ته په سفر تلم، تاریخ ابن خلکان دا واقع نقل کړی ده، وی په سفر تلم، وی لار رانه خطا شوه او یو ځنګل دی، په هغه ځنګل کې را روان یم او شپه شوه را باندې، باران هم شروع شو، زلزله او ګلی او سیلۍ هم زیاته شوه، ملګري م رانه جدا دی او زه بلکل یوازې روان یم په لاره کې. اوس یره او هیبت را باندې راغی چې خدایه زه به څه کوم، روزم نه ده چې چاته آبادۍ پسې لاړ شم، شپه ده، ملګري مې هم نشته، ځنګل دی، باران هم دی، سیلۍ هم ده، ګلی هم ده، طوفان هم دی. وی لرې ځای چې مې نظر ولګو نو یو رڼا مې ولیده، لرې ځای کې راته یو رڼا راښکاره شو، وی چې رڼا مې ولیده ورپسې روان شوم، وی چې ورغلم ورو ورو تلم په هغه ځنګل کې په یره او هغه رڼا ته ورنږدې شوم، نو هغه یو آبادي وه. وی ما وی چې دا به چېرته چا خیمه لګولې او مسافر به په لاره رواني، خو چې ورنږدې شوم نو هغه یو بلډینګ و، یو آبادي وه. اوس اومقسې باران او سیلۍ ده او شپه ده، وی هغې آبادۍ ته چې کوم ګیټ او دروازه و هغې ته مې ځان ور ورسو. یو څوکیدار ولاړ و، ما ورته وی چې صیب ما ته ور لرکه، ما ته هغه وی چې اجازت نشته چې کله سار سبا نور نی ختلی نو مونږ دې آبادۍ ته دننه څوک نه پرېږدو. وی ما ورته وی دا د څه آبادي ده؟ وی زه عیسایم او دا زمونږ د عیسایانو عبادت خانه ده. وی ما ورته وی چې زه مسافر یم او د خدای دپاره یخني مې شوې ده، باران را باندې ورېدلی دی او زلزل دی، ما ته دا دروازه لرکه چې زه لږ دننه ارام وکړم. وی زه ورسره کلک شوم او سړی هم کلک شو. نو هغه زمانه کې به د قریشو د خاندان او د مکې معظمې د کلي د خلکو ډېر خیال او قدر کو. وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې باشنده یم، دې لپاره چې راته اوس دروازه لرکي او په شر او شور په زور ورسره نښتې یم لکه دوه کسه چې روان شي او جګړه غوندې جوړه شي. او ما ورته وی چې زه د قریشو د قبیلې سره بیا تعلق لرم، زمونږ د خاندان خلک د حج د حاجیانو خدمت کوي او زه د یو ډېر معزز خاندان سره تعلق لرم، نو مهرباني وکړه ما ته دروازه کولاو که وي هغه راته نه کولاوله. وی بر هغه بالخانه کې یو سړي سر راښکته کړ. وی ما ته وی میلمه د کوم ځای؟ وی مې چې صیب د مکې معظمې. وی چې مکه معظمه کې د کم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریشو. وی یو څوکیدار ته وی چې دروازه ورته کولاو کړه. وی ما ته ور کولاو شو. وی اقه سړی راغی او ما ته را تر غاړه وت.
او ځان ته رانږدې کړم چې خفه کېږم او زمونږ دا طریقه ده او دا زمونږ دستور دی چې مونږ ماښام نور پرېوتو سره دروازه بندو او سار نور خطو سره دروازه کولاوو دې درمیان کې مونږ چاته ور نه کولاوو. خیر ته خفه کېږم ته میلمه وی ما ته یو بستره راکړل او یو کوټه راته حواله کړه چې دې کې سم له وده شه. وی زه وده شم، خوب مې وکړ او کله چې سار را پاسېدم نو اقا سړی چې هغه د عبادت خانې د بره بالخانې نه زه صحیح کړی وم او د چا په اجازت چې زه دننه لاړم وی هغه راغی او زما ډېره ښه مېلمستیا وکړه. داسې مېلمستیا زما وکړه او وی داسې خبرې را سره کوي لکه وی زما ګماندار چې دا سړی ما پېژني، په داسې اندازه ما سره ملاویږي لکه دوه واقف خلک او پیژنګلو کسان چې یو بل سره یو ځای شي. وی په داسې اندازه زما قدر کوي، زما عزت کوي. وی زه په دې خپل کې کچی ما چې بنده دې پیژنې او ته نه پیژنې، یاره چته خو ملاقات شوی دی خو دا سړی زما نه یېر دی ځکه زما دومره خیال او دونه قدر او دومره عزت او داسې خوراک یې را باندې وخوړو او سات په سات رانه معافي غواړي چې ګورې خفه نه شي او تا باندې تکلیف تیر شو مونږ درته څه وخت ورکړو او نه کو چې مونږ ته ګورې خیرې ونه کړې او خفه نه شي. وی په دې خپل کې زم کچه کېږم سړی دې پیژنې او تا نه یېر دی. وی بیا ما ته وی چې راځه زمونږ د عبادت خانې سیل وکړه. وی زه یې د مټه ونیوم روان یې کړم. خپل عبادت خانه لویه ګرجره د عیسایانو او دغه سړی د هغه ګرجې پادري دی چې دا ما سره خبرې کوي. وی ما ته وی چې راځه سیل د باندې کوم. یو کوټه راته ښیي، بله کوټه راته ښیي، د هغې چې کوم کتابونه دی هغه راته ښیي. وی یو کوټې ته یې وردن نه کړم، د هغې جرنده کوله وکړه. وی ما ته وی چې راشه دا کوټه وګوره. وی چې ما هغه کوټه کې دننه وکتل وی 3 بوتان دي پکې. وی زه ورته ګورم وی حیران شم. وی ځان ته هم داسې وګورم او هغه بوتانو ته م وګورم. وی هغه 3 بوتان چې کوم د منځ بوت دی نو وی هغه زما د یو دوست دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوت دی، د هغې شکل دی. خو دغه وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام سره تعلق و خو نبی علیه السلام لا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې. وی ښي طرف ته چې کوم بوت دی نو هغه زما شکل دی او ګس طرف ته چې کوم بوت دی هغه زما یو بل دوست دی چې د هغه نوم عمر دی، هغه د عمر فاروق بوت دی. وی زه حیران شم چې خدایه دا بوتان دې سړو څنګه جوړ کړي دي. منځ کې د نبی علیه السلام بوت بالکل د هغه شکل، ښي طرف ته زما بوت زما شکل او ګس طرف ته د عمر فاروق بوت د هغه شکل. وی زه حیران یم سوچ کوم چې بنده جوړ خوب یې نه لکه دې سړو نه ته چې ته لیدې اوس بوت خو چې د چا څوک جوړی نو هلې جوړی چې مخامخ ورته سړی ودرئ د هغه د پوزې د هغه د سترګو د هغه د غوږونو د هغه د جوسې پوره اندازه والی او کچې موکي. دا کم خلق چې بوتان جوړی هغې باقاعده تندي او د سترګو پیمایش وکړي کچ وکړي د هغې نه پس بوت جوړی. مې چې دی زمونږ پیمایش کچ نه دی کړی نه راته چېته کتلي دي او زمونږ د 3 کسانو بوتان جوړی چې دا ته خوب نه او که دا د ژوند دا ویښې واقع ده. وی هغه سړی پادري ما ته خاندي. ما ته وی چې دا د خوب واقع نه ده دا د ویښې واقع ده، دا بوتان مونږ ستاسو جوړ کړي دي. وی ما ورته وی چې زه په دې حیران یم په دې مې پوه که چې تاسو مونږ لیدي یو چې زمونږ بوتان هم جوړول، تاسو سره زمونږ چېته مخکې ملاقات شوی دی، تاسو چېته زمونږ د دې وجود کچ اغشتی دی چې زمونږ بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ته پادري وی چې نه. نو ما ورته وی چې بیا هم دا بوتان څنګه جوړول؟ وی ما ته پادري وی چې او دې پېژندل او که ناسې خبرې کوې؟ وی ما ورته بالکل دا ښي طرف ته بوت خو زما دی. وی ما ته څه فرق پکې شته؟ وی مې چې نه بالکل نشته. وی راته وی چې د منځ دا بوت د چا شکل دی؟ وی ما ورته وی چې دا زما یو دوست دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغه د شکل بوت دی او دا ګس طرف ته بوت د چا دی؟ وی ما ورته وی چې دا زمونږ یو بل دوست دی د هغه نوم عمر ابن الخطاب دی، عمر د خطاب زوی، دا د هغه بوت دی. وی ما ته وی صحیح دی؟ وی ما ورته وی چې او بالکل صحیح دی ښه راځه. وی بوی تلم او هغه خپله کوټه کې کېنولم. وی ما ته وی چې دا بوتان 3 واړه مونږ جوړ کړي دي، دا مونږ ستاسو نه نالیدلې جوړ کړي دي، تاسو مونږ نه یې لیدې او دا بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ورته وی دام څنګه جوړول؟ وی ښه اوس د ټال ویم
دا میانس کې الګ چې دا د چا بوت دی میانس کې دی دی بل آخر زمانه پیغمبري او خي طرف ته چې ستا کم بوت ته تبه لومبه مرګري او دا ګس طرف ته چې کم بوت ته عمر دا به دوی مرګري وي وی ما وته چې اخر تاسو مونږ لیدی نه یو نو تاسو زمونږ بوتان څنګه جوړ کړی دي وی زمونږ په کتابونو کې تاسو پورا ذکر پروت دی د نبی علیہ السلام وجود دا غي حسن دا غي شکل مبارک دا غي د وجود پورا اندازہ دا ټول اندازہ دا چې کزم مکه نو خبر زړه څخه خاص ضرورت د چي نشته چې بس کې کلمه خبرې دی دا حضور پاک دا وجود پورا نقشہ دا زمون په کتابونو کې پراته ده دا مونږ دا خپل کتابونو نه دا نقشہ او دا بوت جوړ کړی دی او ور سره ستا د دوه مرګرو ستا او د عمر دا پورا نقشہ زمون په کتابونو کې پراته ده نو مونږ دا خپل کتابونو نستاسو دا نقشہ او بوتان جوړ کړی دي او تاسو اندازه ولګئ د انسان د دوه انسانانو هم دغه ظاهري شکل دی زمو د ماستر صاحب خدغه یو شکل دی دوه سترګې ردم دي زمان دي دوه سپېمې د دودي دوه غوګونه او خلا او دغه زمان دي دا فرق پس راځي خو لږ غوند رنگ کې فرق راشي لږ غوند پوزه غټه وړه شي سترګې واړې غټې شي مخ کې لږ غټواله ورکوټه والے راشي نو تان اندازه ولګوا چې اغي داسې نالیدلې د حضور پاک او داغه د مرګرو شکلونه جوړول نو د دې څومره نخا او څومره صفت په پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام او داغه د مرګرو چې نالیدلې شکل جوړي ولې لږ غوندې ک پوزه مبارکه وړه شي وا شکل به بدلو لږ غوندې ک غوګونه مبارک غټ شوی او واړه شوی ټول شکل به بدلو لږ غوندې ک رنگ کې فرق راغلی شکل به بدلو لږ غوندې ک سترګو مبارکو کې فرق راغلی مکمل شکل به بدلو نو داسې نالیدل چې د پیغمبر علیہ السلام او داغه د مرګرو بوتان او شکلونه جوړي او بالکل صحیح جوړي دین اندازه ولګوي چې د نبی علیہ السلام او داغه د مرګرو صفات او داغي داغه وجود اندازه او شکل او حسن او بیا د اغي د وجود هغه صفت او رنگ دا او په پخوانو کتابونو کې په صحیح طریقه ذکرو ځکه خو ته اغي بوتان او شکلونه جوړ کړل هر پیغمبر چې راغلی دی د آدم علیہ السلام نوالا تر د عیسی علیہ السلام پوری خدای پاک قرآن حکیم کی فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ہر پیغمبرنا آدم علیہ السلام نہ خدای پاک وعدہ غشتے دا خدای خپل کتاب کے فرمائی کہ اے آدم دا آخر زمانے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا متعلق دنا لو ظلم کستا دور کی دا پیغمبر راغے لتؤمنن به ولتنصرنه دغیر آخر زمانے پیغمبر باندې بے ایمان امراو امداد بمر سرکے د نوح علیہ السلام نام خدای دا وعده غشته دا چې د آخر زمانه پیغمبر ستا په دور کې راغی ایمان بم پر اوري لتؤمنن به ولتنصرن امداد بم ور سره کې د ابراهیم علیہ السلام نام خدای دا وعده غشته دا یو لک سلیرش در پیغمبران چې څومره تیر شوی دي ټول نه خدای پاک دا وعده غشته دا ار یو توي کستا په دور کې د آخر زمانه پیغمبر راغی ایمان بم پر اوري امداد بم ور سره کې او بیا وت خدای وای اقررتم اقرار مو کو ایمان به پر اوري امداد بو سره کوي اغي او الله بالکل بو سره کو وی خفشهد وانا معكم من الشاهدين تاسم گواشه الله وی او زم در سره د گواهانو نیم پدې زم گوي مو تاسم گوان شه چې د اخر زمانه پیغمبر راشي تاسو په دور کې نو تاسو به ایمان امرول امداد به مر سره کوي وای دین الوی عظمت د نبی علیہ السلام بلشتہ چې د پیغمبر نه وعده علی چې ایمان به پیراوړي او امداد به مر سره کوي دا ګوري زمونږه الله تعالی مونږ باندې ډېر لوی احسان دی چې د یو ډېر خپل پیغمبر امتیان پیدا کړی د یو ډېر مبارک او د یو ډېر لوی جلیل القدر هغه پیغمبر چې سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او نبیانو سردار دی فخر الاولین والآخرین دروستنو مخکنو ټولو خلکو فخر دی چې هغه خپل پیغمبر خدای مونږ لراکو او د هغه خپل پیغمبر امتیان خدای مونږ جوړ کړو همدغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي یمن ته تلم یمن کې یو شیخ دی یزدی وی هغه سره مې ملاقات شو وی ما ته داسې کوس پاس قتل وی ما ته وی د کم ځای نه راغلی وی ما ورته وی چې د مکې معظمې نه راغلم وی چپ زه راته یو څو خبرې کوم وی هغه سړی شل کم د 400 کالو بوډا سپینګیری سړی دې خبرې ته لږ وخت کېده دا درته د حضور پاک شان ښیم چې پخوانو کتابونو کې د حضور پاک څومره لوی شان ذکرو
وی ما ته وی نور غږ مه کوه د مکې معظمې وی ما ورته وی چې او وی د قریشو د خاندانې خپله شروع شو وی ما ورته وی چې او وی په قریشو کې د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري وی ما ورته وی چې او د بنو تیم قبیلې سره تعلق لرم وی ما ته وی چې نوم دې څه دی وی ما ورته وی چې خلک راته ابوبکر وی نو په ابوبکر مشهور نوم یې خپل عبدالله وی دا پلار دې څه نوم دی وی ما ورته وی چې ابن ابي قحافه دا مې د پلار ابو قحافه دا مې د پلار نوم دی وی ما ته وی چې تا ته یو تسوال دنه کوم ته دې ما ته دا خېټه لږه څرګنده کا وی ما ورته زما په خېټه څه کې وی ما ته وی چې زما پکې یو مقصد دي ستانه پسې دي ما ته لږه خېټه څرګنده که نو حل درته وایم وی ما ورته وی چې راشي څرګنده به کوم وی دا خېټه مې ورته څرګنده کړه وی زما په دې خېټه دلته کې یو تور غوندې داغ و وی ما ته یې پټی که وی ما ته وی چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی او ته به د هغه ړومبې ملګری وی اتفاق ته ګوره زمانه ډېره تېره شوه وی حضور پاک زما دوستو او د نبوت دعوی وکړه وی ما ته وی ابوبکره ما له خدای پیغمبري راکړه وی ما ورته وی یا رسول الله بغیر دلیل او معجزې د پیغمبري منم بالکل منم ما در باندې ایمان راوړه ځکه خو ورته صدیق وی خو یو راکوټې غوندې تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده ایمان مې در باندې ګورې راوړه د دې نښې تپوس دې وجې نه کوم چې ایمان در باندې که نښه دې راته وویله ایمان راوړم او که دې ونه ویله ایمان نه راوړم ایمان مې در باندې مخکې راوړو اسې دا تپوس در نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده حضور پاک راته وفرمایل چې زما د پیغمبرۍ هغه نښه ده چې په یمن کې هغه شیخ نجدي ستا په خېټه کم داغ کتلی د یمن شیخ یزدي چې تا ته مخکې ستا په خېټه کم داغ کتلی و حقه زما د پیغمبرۍ نښه ده وی زما دې په خدای قسمي که دا ما چاته م ویلي نه پیغمبر علیه السلام نه بل چاته عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی دا حضور پاک دا دویم مرگره حضرت عمر ابن الخطاب وی یو علاقه تتلیم دا شام وی التکی دا قریشو بخلقو وی دیر زیاد قدر کو دیر لوی رحاز بے ساتو وی داسی یو جمع جرگه جوڑا شو خلقو وی چه دا مکی موازمی میل مراغلی دی حج لبا التتلل بیت اللہ لطواف لبا التتلل دا زمزم و بالت دی او بیت اللہ کے ټول د ایمان نخې موجود دي فيه آیات بینات مقام ابراهیم د دین ټول نخې پکې موجود دي نو د هغه نشانو به خلکو قدر کو زمونږ به هم قدر کو وی دلا نوجوانه لکه وی داسې یو ډله جوړه شوه وی ما ته چې ته تقریر وکړه وی ما څه واز نصیحت څه بیان کو وی یو بوډا سپینګیري سړی را پاسېد ورسره په لاس کې یو خط دی وی ما له راوړو وی ما ته هغه بوډا وی اوس د خلکو منځ کې لویه ډله ده چې په دې راته دسخط وکړه نو وی ما ورته وی چې دې کې د څه لیکلي دي کاکا وی بس ته ورته وګوره نو دسخط پې وکړه وی چې ما خط ته وکتل نو په خط کې دا لیکلي دي چې که زه عمر فاروق بادشاه شم او ما بیا په دې علاقه باندې حمله وکړه د شام په دې علاقه نو دا مخامخ فلانکې نمبر ګرجه به نه روانوم وی راته چې په دې دسخط وکړه وی ما ورته کاکا ته روغې کې لیونې ما ته ګوره عمر ته زه خو یو ماشوم هلک یم نوجوان یم او بیا بادشاه ته ګوره په دې علاقه حملې ته ګوره دا راته چا ویلي دي زه خو یو نوجوان یم او بیا د عربو بادشاه خو ډېر مضبوط خلق دی زمانه پکې ډېر مشران شته او ډېر قابل خلق شته نو تا دا څنګه لیکلی دی وی ما ته وی چې بس ته په دسخط وکړه ته یې څه کوې وی مې چې زه خو داسې دسخط نه کوم ما ته ووایه آخر دا دې څنګه لیکلی دي دغسې الفاظ یې لیکلي و که زه عمر بادشاه شم او په دې شام په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا پلانکې ګرجه به نه روانوم مې چې دا تا لیکلي د څه نه دي وی ما ته وی ته په دسخط وکړه وی خلکو مې چې صاحب وکړه دسخط ستا نه پیسې دي وی دسخط مې ورته وکړو وی ما ته هغه سړی داسې لیونی غوندې ښکاره شو زمانه تېره شوه حضور پاک راغی نبوت راغی ما تصدیق وکړه مؤمن شم اوس وخت لاړ نبی علیہ السلام نه پس ابوبکر بادشاه شو ابوبکر نه پس وی زه بادشاه شم او د عمر فاروق زمانه کې خو بیا اسلام ډیره زیاده ترقی کړې وه 2 لکه مربع میل علاقه د عمر فاروق زمانه کې فتح شوې ده داسې شل پاکستانان ورته نه جوړېږي نو ما حکم وکړه چې شام ته لاړ شئ او د شام علاقه فتح کې زه په عمر فاروق دا فوجونه لېږلي
او د عمر فاروق د دې فوجونو د لخر او د دې حملو سره د حضور پاک د ډیرو پیشنګویو تصدیق کیږي. خبرې چونکې د حضور پاک د محبت او د عشق دی او د هغې د معجزات نمکه خبرې به کوو. دې ضمن کې ورکوټې غوندې خبره کوم. حضور پاک چې کله هجرت کو، سراقه یو سړی و، هغه ورپسې د حملې په خیال تلی و او بیا د حضور پاک هلته کې معجزې هغه ولیدې نو واپس شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی سراقه وی ستا په لاس کې د کسرا د بادشاہ بنگړي او ستا په سر د کسرا د بادشاہ تاج وینم. دا سراقه وی مال خندا راله، وی خندا راله چې یاره د پیغمبر علیہ السلام دا خبره مې داسې په غلطه ورواړوله چې اوس خو دومره ستاسو طاقت نشته چې خپل کلي کې پاتې شئ، د خپل کلي نه بل وطن ته هجرت کې او دعوې دونه مضبوطې کې چې یو زمانه کې به مونږه د کسرا معنی فتح کوو. دې کې دې خبرې ته اشاره شوه. او سراقه د کسرا تاج او د هغه بنګړي به ستا په لاس کې وی دا راته تعجب غوندې ښکاره شو چې اوس خو ستاسو دومره طاقت نشته چې خپل کلي کې ایثار شئ او دا دومره مضبوطې دعوې کوئ. د عمر فاروق دور راغی، فتوحات شروع دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا یو صحابي دی، دی اولې او د عمر فاروق لخر دی که دا کشته وي خو راځي حمله کوي زما سلطنت ختموي. کشته اوسوله دی. سعد ابن ابي وقاص چې راغی فوج ورسره دی. فوج ورته وی صاحب څه به کوو؟ وی په دریاب ورځو. وی صبر وکړه، دریاب به خوړ دی راغلی دی، اوچ به شي، بله لار به وګورو. وینا د خدای د خلیفه د عمر په وینا کې ناراستی راځي. فورا ورځئ، اسونه په دریاب ورغورځول او په دریاب باندې نیغ پورې وتل. او چې کله پورې وتل دا د عمر فاروق رضی الله عنه یو لوی کرامت دی. چې کله پورې وتل د کسرا بادشاه قصه اوږده ده خو په هغې حمله وکړه، هغه بادشاه فتح کړله. عمر فاروق ورته ویلي وی چې فتح کې علاقه نو سراقه به مال راولېږي او د بادشاه چې کوم خصوصي سامان دی اب مال راولېږي. نو دو هغه خصوصي سامان څومره چې هغه یو استازي له ورکړه سعد ابن ابي وقاص، دا د هغه لښکر مشر کمانډر ان چیف و، وی دا یو څه عمر فاروق له. سراقه ته تم ورسره ځه. عمر فاروق له چې هغه سامان کله راورسېد چې هسې وکتو نو ډېر زیات غصه شو. هغه استازي ته وی دا فورا یوسه سعد ابن ابي وقاص ته او ورته ووایه چې دې کې یو شی کم دی. خلق ورته وی صاحب تا ته څه پته ولګېده چې دې کې یو شی کم دی؟ وی بس ما ته پته ده، ال درته ویم، خو دا فورا وی چولېږه واپس کا. او ساعت ته ووایه چې عمر ډېر زیات خفه دی، د بادشاه د کسرا ټول سامان راولېږه چې یو شی پکې کم نی. دې رخصت کړل. چې رخصت یې کړل او واپس لاړ هغه قافله او سعد ابن ابي وقاص ته ورسېده. وی سعد عمر فاروق ډېر زیات خفه دی. وی ولې؟ وی او وی چې د بادشاه سامان کې یو شی کم راغلی دی، چې هغه سامان لټاو. وی او یو شی پکې کم دی. وی څه دی؟ وی د کسرا هغه بنګړي پکې نشته، ارانیر شوي وو، اقه بنګړي پکې واچول او واپس عمر فاروق له قافله لاړه. چې لاړه عمر فاروق یو ډېر مزیداره جلسه او یو ډېر لوی اجتماع جوړه کړه. او راشه د حضور پاک ارمان راجوم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې او د قول او د وینا مبارکې هغه ارمان او پیشنګویي پوره کوم. وی تاسو ته پته ده چې ما دا سامان ولې واپس کو؟ وی نه، وی حضور پاک سراقه ته د هجرت په موقع یو خبره کړې وه چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا تاج وینم. نو ما وی چې د حضور پاک ارمان نن پوره کوم. نن زه په خپلو لاسو د سراقه تاج پوشي کوم. هغه تاج چې حضور پاک د خولې مبارکې نه وته دی او ورته په سر کوم. هغه بنګړي چې حضور پاک فرمایلی چې د سراقه په لاس کې د کسرا بنګړي وینم هغه ورته په لاس کوم. وی چې ماله سامان راغی بنګړي پکې نو. وی مې چې حضور پاک خو دروغ نه وای، دا هغه خبره خو رښتیا ده. بنګړي وو خو معلومیږي دا چې سامان کې ګډوډ شوي دي. دوباره مې ولېږه هغه بنګړي رالل. نو عمر فاروق د کسرا هغه تاج او هغه بنګړي سراقه ته په تخت باندې بره ودرو، هغه ورته واچول. وی نن د حضور پاک د هجرت په موقع چې کومه خبره کړې وه سراقه ته، نن هغه پیشنګویي ښکاره کوم او څرګندوم. خیر دا قصه مې دې پورې کوله چې د نبي علیه السلام کومې پیشنګویې دي او کومې خبرې شوي دي، نو هغه خبرې ټولې رښتیا شوي دي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي
کافرانو ته ستغلبون، تاسو به مغلوب کېږئ. او نبی علیہ السلام هم فرمایلی غلبت الروم، رومیان او دا نور کافران دا به مغلوب کېږي. نو د عمر فاروق په لاس باندې خدای په حقه پیشنګویي څرګندوي. لښکر یې ولېږه شام ته، وی لاړ شو په شام حمله وکړه. چې په شام یې حمله وکړله او هغه ګرجا هغه به حکم کوي د کافرو ګرجي او د عبادتخانې ټولې روانې کړي. چې هغه ګرجې ته فوج ورغې، بوډا بابا ولا مخې له راووته، وی پام کوئ چې رانه شئ، ودرېږئ. وی ولې؟ وی ستاسو بادشاه ماله لیکل راکړي چې ستا ګرجه به نه روانه. هغه د زمانې مخکې لیکلې ولا راوویستل. هغې وی وښایه زمونږ بادشاه امیرالمؤمنین خو مونږ ته اډر کړی دی چې هر عبادتخانه او ګرجه روانه وی، او ته یې مالې لیکل راکړي دي وښایه. چې وکتل د شاه د عمر فاروق دستخط دی پې لیکلي ورکړي دي. که زه عمر بادشاه شم او په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا فلانکې ګرجه عبادتخانه به نه روانوم. فوج ته هغه چې کوم مشر و ورته ویې داسې کار وکړئ چې فی الحال یې مه روانوې. دا خط عمر فاروق ته ولېږې. عمر فاروق ته خط ولېږه چې صاحب تا لیکل ورکړي دي. وی ما خو نه دي ورکړی، ځکه د هلکانې خبره ده. وی ما نه دي ورکړی. وی صاحب ستا دستخط دی. چې وی خو او ما ته یاد شو دا خو هغه بوډا هلکه ما ته راولی، بوډا حاضر کې دکې خو کمال دی. دا ټیک د لیکل خو زما دي، دستخط خو زما دی، ما لیکل ورکړي دي. خو بوډا نه اوس تپوس کوم چې هغه هلکانه کې تا ته دا واقع څنګه معلومه وه، تا ته څه پته ولګېده. دا د حضور پاک هغه صداقت او رښتیا پیغمبري ده. اوس دې نه اوس تاسو ته اندازه ولګي. وی بوډۍ راوست چې راوست عمر فاروق تپوس کوي، وی بابا دا لیکل زما دي. وی یو صاحب هغه پلان کې بوډا سپین ګیری دی علاقه کې چې تا هغه هلکانه کې تقریر کوم، ما درنه دا لیکل اخیستی و. وی بابا دا تپوس درنه کومه چې ګرجې خو موږ نه پرېږدو، دا خو به روانه و خامخا. او تا نه دا تپوس کومه چې دا لیکل تا ما نه اخیستل تا زه څه وپېژندم چې زه به راځم او په دې علاقه باندې به حمله کوم او دا به فتح کوم. وی صاحب چې تا کله تقریر شروع کو نو ما ستا آواز واورېد او بیا مې تپوس وکړه چې دا څوک دی. وی دا د قریشو د عربو د خاندان یو سړی دی او عمر یې نوم دی. نو وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو ذکر موجود و. وی ما خپل کتابونه چې کتلي نو په هغې کې دا ذکر و چې د آخرې زمانې د پیغمبر دویم ملګری د هغه نوم به عمر وي. د هغه به داسې شکل د هغه به داسې خبرې وي، د هغه به داسې اندازه او داسې وجود به وي چې زه رالم کتابونه مې راوړل او تا ته مې کوس پاسو کتل نو چې کومې نښې خدای مونږ ته په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د ملګرو ښودلې وې نو حقه ټولې نښې په تا کې موجودې وې. نو بیا مونږ ته خدام په کتابونو کې شته چې دا عمر به بادشاه کېږي او دا علاقه به فتح کوي. نو یې چې یاره دی خو به دا علاقه فتح کوي، هر کله چې دی به بادشاه کېږي. نو ما درنه هغه وخت لیکل واغېستل، ما ته پته وه چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر دویم ملګری جوړېږي او دا علاقه به فتح کوي. ما درنه ځکه لیکل اخیستي دي. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک د ملګرو دومره صفتونه په پخوانو کتابونو کې موجود وو، دومره خدای پاک خلکو ته ښولي وو. نو د نبي علیه السلام صفتونه او د هغه د پیغمبرۍ احوال او صفتونه به څومره موجود وو. دا د نبي علیه السلام هغه حالات به تېرو شو کتابونو کې د هغې د پیدایش نه ډېر مخکې. عبدالمطلب فرمایي د نبي علیه السلام نیکه هغې یوې علاقې ته تللی یو کاهن سره مې ملاقات وشو. وی ما ته کوس پاس ګوري، وی دا هغه دور دی چې لا ما واده هم نه دی کړی. وی ما ته وی ستا څه نوم دی؟ وی کوس پاس راته ګوري، ما ورته چې زما نوم عبدالمطلب دی. وی ما ته وی واده دی کړی دی؟ نو ما ورته وی چې نه. هغه هم وی راته وی چې ته ما ته خپل وجود وښایه. وی ما ورته وی چې وجود به درته ښیم خو چې کوم مخصوص ځای نه دی به درته نه ښیم، عورت به درته نه ښیم. وی نه خیر دی نور وجود وښایه. وی زما وجود یې وکتلی چې جامې واغونده. وی ما ته وی چې زه لاړ شه فورا په بنو زهره قبیله کې واده وکړه او ستا د نسب نه ستا په اولاد کې د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېدونکي. وی زه رالم اتفاقا یو بله قبیله کې مې واده وکړو. وی ما هغه خبره چې په ګپ شپ واړوله، یو بله قبیله کې مې واده وکړو. نو وی د هغې نه زما یو زوی او حضرت حمزه رضی الله عنه او یو لور صفیه دا پیدا شو. وی ما وی چیرې هغه خو ما ته وی چې په هغه قبیله کې هغه بله قبیله کې واده وکړه بنو زهره کې او ما بله کې وکړه. وی اتفاقا اخیری واده چې موقع مې په بنو زهره کې وکړه او د هغې نه زما یو زوی پیدا و چې هغه عبدالله.
وی چې زما غزوی عبدالله پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا عبدالله زوی نو آغا چې ما تا آغا مخ کې آغا کم کاهن ویلو اقا شی زما رشتیا شو او بیا ما یو خوب ولیدو وی زه خوب وینم وی زما د امبلانه یو غټه اونه اوچته شوه یو ډېره مضبوطه لویه اونه ده چې د هغې څانګې د اسمان ته ورسېدې او بیا هغه په دې دنیا خورې شوې او د هغې نه یو رڼه ووته یو نور ته ووت او هغه رڼا چې وځي نو کله غلي کېږي او کله تیزېږي بیا کله غلي کېږي او کله تیزېږي وی ناګانه خوا شو په دې دنیا خوره شوه وی څوک راځي او د هغه اونو څانګو پورې نښلي او څوک ترې تښتي وی ما ټوپ کړه چې دې څانګې ته لاس اچوم وی واپس به را پرېوتم وی بیا به مې ټوپ کړه چې لاس ورته اچوم وی واپس به را پرېوتم وی دې کې راویښ شوم وی هغه زمانه کې یو نجومي و د هغه نه مې تپوس وکړو چې هغې خوب تعبیر راته وښایه وی چې ستا په نسب کې او ستا په اولاد کې به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي د هغه مثال به د یوې زرخیزې اونې وي په ټوله دنیا به خور شي او د هغه مثال به د یوې رڼۍ په ټوله دنیا به هغه رڼا خوره شي او تا چې هغه نور رڼه ولیده چې کله به خورېده او کله به غونډېده لومبي دور کې به د هغه نبوت په سختۍ خورېږي څوک به قبلی او څوک نه آخر وخت کې به خور شي او تا چې خلک ولیدل چې څانګو پورې نښتېدل دا هغه خلک دي چې څوک به په ایمان راوړي او چې هغه نور خلک دي ولیدل چې تښتېدل به ته دا هغه کافران بدبخت لري چې د چا په قسمت کې ایمان نشته او چې تا خپل ځان ولید چې تا به ور ټوپ کول او څانګه به در رانیوله نو یاري دا تعبیر چې ته به د هغه پیغمبرۍ ته نه رسېد هغې نه مخکې به مړ شې دا ټولې نښانې د حضور پاک د راتلو نه مخکې څومره نښې او نښانې چې د هغه د نبوت وې لکه ما درته مثال درکړه چې نور راخیږي د هغې شغلې او جلوې مخکې په دې دنیا خورېږي دارنګې د حضور پاک د راتلو نه مخکې دا کاهنان هم خبرونه ورکړل نجومیان هم خبرونه ورکړل او د پخوانو کتابونو عالمان هم خبرونه ورکړل چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی او اقا دور کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه ما درته تاریخ یاد کو 22 اپریل 571 عیسوي او دا نوشیروان د بادشاه 40 کال او دا اپریل میاشته او دا وخت چې دی هغه د ګل ورځ او د سهار چې هیئتدانانو کوم اندازه لګولې ده د سنتو نه مخکې هغه ورځ چې دوی کم حساب لګوي نو 20 منټه د پاک 4 بجې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه معجزات د حضور پاک د پیدایش نه مخکې د پیدایش نه وروستم د نبوت نه مخکې د نبوت نه پس او د وفات نه پس هم د حضور پاک معجزات په دنیا خوره دي حضور پاک داسې معجزات لري خیر خبر اوسوک دیږي خو حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه دغه ښکلي پیغمبر عاشق و داسې عاشق چې زما په خیال زمونږ باباجي د خدای پاک وبخي هغه به قسم خوړه چې ما په دې خپلو سترګو داسې عاشق او داسې سړی نه دي لکه حاجي صاحب رحمت الله علیه په شان داسې یو عاشق زه طالبانو ته کله په درس کې دا بعضې ملګري ناست دي د هغه متعلق بیان کوم چې د هغه څومره بهادري وه او په دین د هغه څومره ننګ او څومره غیرت و خدای شته که دومره غیرت او دومره ننګ او دومره هغه بهادري او پهلواني نن د بل چا زه وینم کوم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه زما نه مخکې مولانا صاحب د هغه کرامات ذکر کړل شک پکې نشته کرامات د اولیاء بالکل حق دي هم په مرګ او هم د وفات نه وروسته ګورئ بعض خلک دې کې انکار کوي وی په ژوند د اولیاء او کرامت شته او د وفات نه وروسته د اولیاء او کرامت نشته دا بالکل غلطه خبره ده هم په ژوند شته هم د وفات نه پس د اولیاء او کرامت شته که څوک پکې شک کوي ما سره د راشي خبره دې وکړي دې کې هر څه شک و شبهه نشته د اولیاء او کرامت هر وخت ثابت دی نو د حضور او د پیغمبر معجزه په ژوند هم شته د وفات نه پس هم شته عمر له به چلیږي خیر د حاجي صاحب رحمت الله علیه کرامات ای کې شک و شبهه نشته او هغه د شبهې نه بار دي یو کرامت د حاجي صاحب درته ښیم ښکاره کرامت درته ښیم هغه د حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه و شاعر دي دې نه لوی کرامت بل نشته تاسو چې د حاجي صاحب کلام اورئ مال تعجب راشي دلته د حاجي صاحب نعتونه ویلی شي او ملګري یو بل سره شر او شور او خبرې کوي تاسو د حاجي صاحب کلام واورئ د هغه نعتونه واورئ نو تاسو ته پته ولګي او سوچ پې وکړئ لکه زما د ورور مخکې ووایي که نه هغه یو شعر چې هلته را باندې بیا یو نعت واوروه او یو ټکې
زما دې غوږ ته راغی دی بار بار اورم وی ستا د مخ دیدار ستا په مخ غواړم د خدای نه ستا په مخ ستا دیدار غواړم ګورې دا وسیله هم ثابته ده بعض خلک دې نه ګورې انکار کوي وسیله نه مني دې دنیا کې توسل په ذوات فاضلو په نیکانو بندگانو د هغې په اعمالو د هغې په ذات دا بالکل ثابت دی هیڅ څوک دې نه انکار نشي کولی او که څوک ته انکار کوي نو هغې ته هم زه ما سره دې خبره وکړي دې کې هیڅ شک و شبهه نشته نو توسل او وسیله په ذواتو فاضلو یره په بوتانو او دا چې کم د هندوانو دا بوتان دي ټیک ده په احادیثو کې توسل تاسو ته هغه وجه وښیم هغې ته دې توسل نشته آیاتونه هم درته وایي او احادیث هم درته وایي د هغې هغه بنیاد درته وښیم هغه کم توسل چې خدای وایي نشته هغه نشته چې کافرانو به په لات او په منات او په عزا کم خدای ته نیول موږ هم نه منو هغه بوتان او هغه باطل خدایان هغه توسل نشته نور ذوات فاضله پاک بندگان د خدای پاک باران نه کېده نو تپوسو شو وی باران نه کېږي څوک حضرت عائشې رضی الله عنها تپوسو شو باران نه کېږي دو موقعو کې داسې واقع پیښه شوې وه وی د حضور پاک د روضې مبارکې د پاسه چې کوم ګمبد دی هغه لږ سورې کې چې د حضور پاک د روضې مبارکې انوار لږ اسمان ته لاړ شي چې باران وشي چې لږ غوندې سورې کې باران وشو بله زمانه کې باران نه کېږي وی باران نه کېږي خلق وی حضور پاک چې با په دنیا کې حیاتو نو مونږ باغه وسیله که چې خدای د په مخ درنه باران غواړو اوس هغه نشته او د حضور پاک تر حضرت عباس شته وی خدایا د دې حضرت عباس په مخ درنه باران غواړو لاس یې نوح قطع کړی باران شروع شو دې د توسل او وسیله نه نور د څه کوي هسې سترګې پټول نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې اشعارو کې توسل او وسیلې ته اشاره ده وی ستا د مخ هغه دیدار غواړم او ستا په مخې غواړم اے محبوبه ستا په مخې غواړم نو د حاجي صاحب لوی کرامت هغه د هغه اشعار دي د هغه نعتونه دي چې هغې ته سړی غوږ ږدي نو سړی وایي چې عاشق د زمانې هم دقه و مونږ پکې څه یو د هغه د اشعارو نه پته لګي او ما مخکې په اجتماع کې بیان کړی چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کم کرامت دي نو چې مونږ ته څونه پورې د مشرانو نه وینا شوې ده زمانیا و خدای پاک دی وبخي هغې خوب لیدو حین هغه وخت کې چې کم وخت کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات کېږي او باباجي زمونږ خو دلته کې حاجي صاحب مریدو باباجي به زمونږ فخر کو د حاجي صاحب په پیری باندې او په یو بله وجه به فخر کو وی ما له سبقونه را کړي نو په حج کې ورسره ملګری شوم په دې اخیري د حاجي صاحب اخیری حج او د هغه لومبی حج وی چې مدینې منورې ته لاړو د حاجي صاحب هغه عشق چې به هغه بیانو نو هغه د لیدو او د اورېدو نه بار خبره ده وی ریاض الجنت کې ناستو وی ما ته حاجي صاحب هغه به ورته صاحب مبارک وی او زمونږ کور کې اوس هم داسې مشهوره ده چې مونږ د هغه دلته کې اوس حاجي صاحب رحمت الله علیه ځکه تاسو د پیولو دپاره زمونږ په کور کې اوس هم داسې د واړل ویټولو د صاحب مبارک وی او مقه الفاظ دي وی صاحب مبارک ما ته وی چې د دې قبر د صاحب د طرف نه ما ته الهام کېږي چې دې مازون کا نو زه تا مازون کوم ما ورته وی چې صاحب بالکل زما خوښه ده نو په حج کې ورسره ملګري یو زمونږ د کلي د میرې فضل اکبر حاجي صاحب خدای دې وبخي وفات شوی دی او یو پهلوان حاجي صاحب وی دې هم وفات شوی دی وی دې موجودو ما ته وی چې مولوي صاحب مازون کوم دی دلته او دا دوم در باندې ګوان شو او دا د زیارت د قبر دا صاحب دام در باندې ګوا کوم مولوي صاحب وی ما ورته اوم جړل او مم خندل ما ورته وی چې صاحبه زما په مازونتیا او زما ستا په مریدۍ باندې ستا مرید کېږم مازون کېږم خلیفه کېږم دې دوه ګوانو ته حاجت نشته دقه صاحب دا د روضې مبارکې صاحب زما د ګوی لپاره کافي دی هغه به فخر کو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په مریدۍ باندې وی داسې پیر او داسې بزرگ او داسې استی ما په خپلو سترګو چته نه لیدی په سعودي کې هلته کې یو دعوت شوی او په هغې دعوت کې لوی لوی علما ناستو په دین چې چاله غیرت ورځي که نه
هغه ته بزرګ وای، هغه ته ولی وای، دا هغه کرامت مخامخی د شمیر نه بباري. وی هغه کې یو عالم ناستو چې هغه ته شمس العلماء لقب ورکو، شمس العلماء د علماء نور. وی چې داسې نور عالمان ناست هم داسې مخامخ راغی نو هغه ګیره خریلې وه. اوس هم دا د مصر خلک لوی لوی علما به د سنتو د پټکیو د ګیرې څخه خیال نه ساتي، ګیره یې خریلې وه. وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وکتل نو یې فورا یې ورته وی په عربۍ کې چې ته خو شمس العلماء او حال دې دا دی. فورا ټینګ نشو بیا د سنتو خلاف یولد. من رأى منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك عدف الإيمان. یو سړی یو ناروا ویني په دې لاس به سمای، او که په لاس نشي سمولی نو په خوله به سمای، که په خوله نشي سمولی لکه به سره بغض ساتي. نو حاجي صاحب به د لاس نه کار اخیسته، فورا ورپاسېد ورته وی ته شمس العلماء دومره لوی لقب او دې مخ ته دې وګوره. امقار شو ورته وی ښه ګیرم سنت تا او رانجم سنت تی. نو حاجي صاحب ته ستا رانجه ولې نشته، تا رانجه ولې نه دي مګلې؟ نو حاجي صاحب ورته وی چې بالکل رانجم سنت تی او ګیرم، خو ګیره سنت دائمه ده همیشه لپاره، او رانجه سنت غیر دائمه دي. لکه رانجه ماسخوتن واچې او چې سار مخین دي نو ختم شوي وي، نو ما بیګا رانجه چولې دي او سار چې مخوین بس ختم شوي دي. او ګیره کې خدا سي نه کېږي چې سارې پرېږدي او بیګاله بیا ختم شي او بیګاله بیا پرېږدي، دا خو به همیشه ای بس فورا غلی شو. او دومره هغه غصه شو، هغه ډوډۍ والا ته په غصه شو چې هغه مجلس یې پرېښود او بار ته ووت. په مدینه منوره کې د مدینې منورې ډیپټي کمشنر ډي سي چې ورته تاسو وایه هغه دعوت کړی وی زه به ورسره وم. چې موږ لاړو هغه کوټې ته ورننوتو وی حاجي صاحب رحمت الله علیه واپس شو. وی ما ته وی چې را واپس شو. نه چې ولې صاحب وی دې کې تصاویر دي، تصویرونه دي پکې. وی هغه ډیپټي کمشنر راوت وی چې صاحب راځي، وی چې نه دي کې تصویرونه دي. وی جیلر به کوتي، وی نه داسې لرکول نه، ما سره به وعده کوي چې بیا به پکې نه لګي. وی دا سره وعده کوم چې بیا به دې کوټه کې تصویرونه نه لګوم. بیا حاجي صاحب وردن نشو. نو مولانا عبدالغفور صاحب زمونږ د علاقې یو عالم او د حاجي صاحب رحمت الله علیه مازون هغه هلته په جړا شو. نو وی داسې سلګۍ والې وی جړل، وی چې دې کم کوټه کې مونږ بې شمېره ځله ډوډۍ خوړلې ده، خو مونږ کې دونه جرأت نو چې د ډیپټي کمشنر ته ویل چې تصویرونه کوز کا. او چې نن یو مجاهد ځوان راغی نو یوازې کوزول څه کوي چې همیشه لپاره پې بند کړل. او مشهوره خبره ده په دې عثمانزو کې میرزا اسکندر د ګریوان نه دي نیول. ستا د دې علاقې یو خان دی او په یو مجلس کې یو جلسه ده او په هغه جلسه کې حاجي صاحب رحمت الله علیه هم ناست دی او هغه خان هم ناست دی، نوم یې نالم، اوس وفات شوی دی. هغه به سګرټ څکه او پوکې به د حاجي صاحب په شا داسې ورخوشې کړ. دا د هغه ډېر بدبخته خلک داسې وخت کې مو د نیکانو هر وخت کې مخالفین، هغه پوکې به داسې کړ. حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وی خان صاحب دا سګرټ مسکه، او ورته غصه شو، وی زما خپله خوله ده، خپله ګناه مې ده، ستا را باندې څه. بیا ورته حاجي صاحب رحمت الله علیه وی منت درته کوم چې دا مه کوه. او ورته نور هم غصه شو، وی زه خپل کار کوه، زه پیشه زما کار پیشه. حاجي صاحب رحمت الله علیه پاسېد او شل نیزه به وي ورسره وه، هغې اوچته کړه. یو ځل مې درته د ورورولۍ په خیال باندې منت وکړو، بیا مې درته اپیل وکړو ته د دې ځای پښتون، زه د سلیمان خېلو پښتون. اوس درته په زور یم چې وغورځوه سګرټ. یاره حاجي صاحب وایي ته خو خبره هم نه پوهېږې، ما خو در سره ټوغې کولې. او فورا هغه ته خو پته وه چې ده کې دومره غیرت او جذبه ده په دین چې اوس را باندې حمله کوي. سګرټ یې وغورځوه، ویې راکاږه پې خپې پې راښکالی پرېښو. دومره غیرت نن چا کې شته د دین؟ نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه بزرګي او هغه کرامت د هغې په ژوند مو د هغې د وفات نه پس هم شته. نو ما هغه قصه کوله بس ختموم چې زمونږ هغه نیا خوب ولید. زمونږ زوړ کور کلي کې داسې خوا کې یو کنده راغلې ده، وایي چې زه خوب وینم چې په دې کنده کې کبان دي او داسې بره روان دي، جیاباد ته روان دي او سپین سپین څادرونه یې په سر کړي دي. هغه د هیبت نه پاسې زمونږ باباجي را پاسو، وایي چې د پاسه ما داسې خوب ولیده. وایي دې خوب نه خو څه بل څه معلومیږي دا زه ماسخوتن راتلم او د صاحب مبارک طبیعت خو لږ ټیکو، خو معلومیږي چې څه بل څه دي. وایي چې څنګه را پاسېدم راویښ شم په دې نیت چې راځم، خلیل شیخ زمونږ تورمزو یو سړی و هغه ور وډبه، وایي ما ته وایي چې حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات شو. داسې نور ډېر کرامتونه ما مخکې بیان کړی. نو مقصد زما دا دی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه یو صحیح عاشق رسول و،
یو صحیح د پیغمبر علیہ السلام صحیح وارث چې ستویل شي او د پیغمبر علیہ السلام په گدے نائب او خلیفہ په حقیقی معنوں کې حاجی سے رحمت الله علیه او دا دغی یاد کم دی ماو مخکې مې جدا غتړلې غوندې خبره ده د حضور پاک سیرت او د حاجی سے بیان سره د نبی علیہ السلام سیرت دا لازم دی. ولکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب سید شاه مولوی صاحب وې دغه رنګ شکر دی پدې اوسم مونږ فخر کوو چې د حاجی سے رحمت الله علیه هغه مرکز خالی نه دی او مقصد هغه مریدان داغه شاگردان او داغه معتقدین دل ترازی او خپ خوشاله رضی. دا شکر دی. د کډیر خلق داسي چې اغي وفات شي او داغه غده خالی پاتې شي. شکر دی چې د حاجی سے رحمدان داغه یو کرامت دی داغه غده خالی نه ده. زمان رست مولانا صاحب شته اغي به تقریر کې ان شاء الله او زمون خو ساده خبري ایو سو خبر مې درته وکړي اب ان شاء الله ډیر خپل تقریر کوي ډیر مزیدار تقریر کوي تاسو په ان شاء الله خوشاله یې هغه به تقریر کوي زی بنا مولانا سیف الله صاحب هغه به تقریر کوي زه یو مختصر غو دعا کوم لخوا دا اختتامی دعا بني مختصر دعا کوم او د خپل ځان د پاره کوم او تاسو د پاره دوکه چې الله ذل جلال مونږ د حاجی سے رحمت الله علیه هغه حقیقی عشق پیدا کی کم چې پاغي کیو عشق د خلی ګورینوم نه دی چې په خلی مینه دا او عشق د عشق دی د خلی خبره نه ده ځان کې د حضور پاک اخلاق داغه عادات داغه عمل چې هغه کیسه عملو اق شان سیرت او خوې ځان کې پیدا کول پکار دي دته عشق وای او که په خلی ځان زما عشق د عشق د عشق دی او عمل می د حضور پاک نه خلافي قول خبر می داغي نه خلافي او جن می داغه نه خلافي دا عشق نه دا بیا دشمنی ده. نو خدای پاک دې اقص حقیقی عشق محبت مونږ کې پیدا کی کم چې د حاجی سے رحمت الله علیه پیغمبر علیہ السلام سره خدای دې هغه سه مجاهدانه زندگی په مونږ کې پیدا کی دوکه د صاحب مبارک دې زامن ہوتا چې خدای پاک خپل منځ کې اتفاق اتحاد لري دا دې په خدای آباد لري. د حاجی سے رحمت الله علیه لومبي خلیفہ چې دلته تیر شوی میراګل مولوی صاحب هغه په حق کې دوکه چې الله ذل جلال د هغه درجات عالیه نصیب کی د حاجی سے خلیفہ دلته کې د هغه اولاد موزمو او اغیس محبت مو پخپل غده په جون کې نولو نو دا غي برخداران مشته دي اغي تم دوه کې او اوس چې داجی سے رحمت الله علیکم اولاد دي جانشینان دي اغي د پارم دوه کې چې خدای پاک بدازه آباد لري او کوم مجاهدانه زندگی چې داجی سے رحمت الله علیه وا او مقصد خدای پاک دازه اوسم د جهاد او د عشق او مرکز وګرځي صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علیه وصحبه. قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار